د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت او داغه د اهل بیتو داغه متعلق سو مختصر واقعه درته بیانو. حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام نوسیو او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی دی، د حضرت علی صاحب زوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دواړو ورونو سره مشر حضرت حسن رضی الله عنه او دویم نمبر حضرت حسین رضی الله عنه دواړو سره د پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات محبت. د پیدایش نه مخکې چې دی لا پیدا شوی نو یو جنۍ ده یو زنانه ده د حارث لور هغه خوب ولید هغې او پیغمبر علیہ السلام لراله وی د خدای پیغمبر یو ډیر خطرناک خوب مې لیدلی دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ووایه څه خوب دې لیدلی دی؟ وی د وینا قابل نه دی، ما ډیر خطرناک خوب لیدلی دی چې هغه ستاسو مخکې زه نشم ویلی او ستاسو په حق کې مې ډیر د خطرې خوب لیدلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه. هغې وی د ما په ژبه نه خوځي، نشم ویلی. نبی علیہ السلام مجبوره کړه وی نه خامخا ماته ووایه. وی ښه نو ما خوب ولیده چې ما ستا د وجود نه د غوښې یو ټوټه را پرې کړې ده، ستا د وجود نه مې د غوښې یو حصه او یو ټوټه پرې کړې ده. پیغمبر علیہ السلام مسکی شوی دا خو تا ډېر ښایسته خوب لیدلی، ډېر مزېدار خوب دی لیدلی. وی ما خو صاحب وی چې ډېر د یرې خوب دی. وی نه مزېدار خوب دی. وی د خوب تعبیر دا دی چې زما د اولاد چې کوم د حضرت فاطمه رضی الله عنها ده د هغې بچی به پیدا کېږي او ستا غېږ کې به پیدا کېږي او ستا غېږ له به راځي، ځکه چې دا زما د غوښې ټوټه ده. اولاد د انسان دپاره د غوښې یو ټوټی او د انسان د زړه قطرۍ، نو دا زما د غوښې ټوټه ده او د فاطمه رضی الله عنها اولاد به کېږي، بچی به کېږي ستا غېږ کې او ته به د هغې لکه د دایي غوندې خدمت کې. یو څو ورځې پس مقه خوب رښتونې شو او مقه د حارث لور د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغه ولادت ته ماشوم هغه خدمت هغې وکړو او حضرت حسین رضی الله عنه خدای پاک د هغې په غېږ کې پیدا کړ او بیا دغې د حارث لور د حضرت حسین رضی الله عنه خدمت کړی دی. پیغمبر علیہ السلام ته چې کله معلومات شو او ورپسې زیرې لاړ د خوشحالۍ چې خدای پاک فاطمه رضی الله عنها له بچی ورکړی دی، نو فورا نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله عنها کره راغی او راتلو سره دا ماشوم روچت که په خپل غېږ کې ونیوه او پیغمبر علیہ السلام وله په خپله خوله مبارکه بانګ ووی. لکه د مسلمانۍ طریقه هم دا ده یو ماشوم پیدا شي څومره چې زر کېږي نو ښیغ غوږ کې وله بانګ ویل پکار دی او په غس غوږ کې وله اقامت ویل پکار دی. دا چې کوم زمونږ بانګ دی او دا مونږ کوم بانګ وایو الله اکبر نه تر لا اله الا الله پورې. بعضې خلک پکې دا حی علی الصلاة او حی علی الفلاح نه وایي، دا غلطه خبره ده. پورا بانګ چې څنګ ته د مانځه دپاره وی او پوره اقامت چې څنګ ته د مانځه دپاره وی، دا بانګ او د اقامت به ماشوم له ووی او په زوره به یې ورته ووی ښیغ غوږ کې بانګ او ګس غوږ کې اقامت. او بعضې زمونږ محدثینو حضراتو یو آیت ویلی دی چې اخر کې دا آیت ورسره ووایه انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. دا کم وخت کې چې حضرت مریم علیہ السلام پیدا شوله نو دا آیات هغې ته ویلی شوی و، دا الفاظ ویلی شوي و چې ای خدایه زه ستا په ذات باندې د دې مریم او د دې د بچي د شیطان نه پناه غواړم چې دا د دې بچي خدای د شیطان نه محفوظ وساتي. علما لیکي چې دا آیت ویل مستحب دي، دا دې ورته ووایي او که هلکي که جینۍ وي خو انی اعیذها به وی، دې کې به ته ترمیم او تبدیلي به نه کوې، لکې به دا راولې چې خدایه دا ماشوم پیدا شو د ده او د ده د بچو زه امان غواړم د شیطان نه چې خدای پاکې خدای ستا په ذات د شیطان نه محفوظ شي. دا د ښیغ غوږ بانګ او د ګس غوږ اقامت دا یو مسنون دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه. نو د دواړو جهانو سردار راغی لومبي بانګ او اقامت نبی علیہ السلام ورته وویل. بانګ او اقامت نه پس نبی علیہ السلام خپله خوله مبارکه کې یو کجوره خوشته کړه. زمونږ خلک ورته ګوټي وایي، دا مسنون دی، ګورې مستحب دی. یو خوله مبارکه کې کجوره خوشته کړله او هغه کجوره د حضرت حسین رضی الله عنه په خوله کې کېښوده، هغه اوروله. اوس هم دا طریقه ده چې یو ماشوم پیدا شي که هلکې که جینۍ وي نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کجوره یا یو خوږ شی یو نیک انسان له یو عالم له یو پاک سړي له یوسه چې هغې په خپله خوله کې لملون کي او بیا هغه کجوره او هغه خوږ څیز هغه ماشوم له ورکه چې لومبې د ده وجود ته د هغه نیک انسان یا د هغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلي شي. نو دا د هغه دپاره د برکت شی دی.
زمون خلق خو دې څیزونو توجه نه ورکوي، نه د ماشوم د بانک خیال ساتي او نه د ماشوم د دې ګوټي خیال ساتي، وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت پلیت روان. نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي له یو سې به یې خوله کې خوشته کي او بیا به هغه کجوره د ماشوم له په خوله کې کېږدي چې د هغه هغه لاړې لومبی د خېټې ته ننوځي. دا یو طریقه ده د مسلمانۍ. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې عمل وکړو او حضرت حسین یې راواخېست او په خپل غېږ کې کېنو او بیا نبی علیه السلام ورته دعا وکړله، حضرت حسین ته دعا وکړله او واپس یې حضرت فاطمې رضی الله عنها ته حواله کړه. د پیغمبر علیه السلام د دواړو نسو سره ډېر انتهایي محبت و، دومره مینه وه د پیغمبر علیه السلام چې نبی علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناست دغسې تقریر کوي او دا حسن او حسین دواړه را روان دي، خشته مزېدارې جامې اغوستې دي، په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. ځکه واړو نبی علیه السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر 6 کاله نو د ډېر لږ عمر ته پاتې شوي دي. نو دا دواړه په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پاسې دا منبر نه کوز شو، یو یې په غېږ تقریر بالکل بند کړ، یو یې غېږ کې ونیو بل یې غېږ کې ونیوه، یو یې په دې یو خپه کېنه او بل یې په دې بله خپه کېنه. یاره وایي خدای رښتیا ویلي دي، الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مال او ستاسو بچي یو لوی ازمایش دی د انسان دپاره، یو لوی مصیبت دی، یو لوی ازمایش دی. وی ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته راننوتل او ډغر یې والې، ویړه مې ټینګ نه کړی شو، ورمنډه مې کړه، دواړه مې راوچت کړل. دا د نبي علیه السلام دواړو سره محبت او مینه وه تر دې حده پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و او دا ماشومان به رالل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو، خو ماشومانو. او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به تر هغې پورې د سجدې نه سر مبارک نوچتو تر څو چې به دا ماشومان په خپله نو کوشوي. ولې په دې به یارېده چې هسې نه د سر روچت کړم او دا ماشومان ونه غورځېږي، دا خوږ نشي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره څومره مینه څومره محبت و. او در حقیقت د پیغمبر علیه السلام خپل ماشومان بچي نارینه اولاد نه دی پایېدلی، چا یو کال، چا یو نیم کال، چا 6 میاشتې. د پیغمبر علیه السلام 3 زامن یا 4 اختلاف پکې شته دی، دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي. نو خپله د نبي علیه السلام نارینه اولاد نو، دغه د فاطمې رضی الله عنها زامن او بچي دا گویا کې د نبي علیه السلام نوسیمو او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګرانو لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې. ډېر محبت او مینه به نبي علیه السلام دواړو سره کوله. یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوږه کړی دی او په لاره باندې روان دی، یو صحابي والا مخې له راغی. نو حضرت حسن ته ویې هلکه په ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې، په ډېر عجیبه شاه سوه، ډېر عجیبه مرکب دې مونته دی، عجیبه سورلی باندې سورې، ځکه ستا سورلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، په پیغمبر علیه السلام سورې. وی نعم المرکب هو، هلکه په ډېر عجیبه سورلی سورې، خشته مزېداره سورلی باندې سورې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو، وی ونعم الراکب هو، وی سورلیم ډېره مزېداره او خشته ده، خو شاه سوار هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی. کم چې د پاسه سور دی هغه هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی. نو دا د نبي علیه السلام غیر اختیاري محبت و د دواړو بچو سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت شروع شو، دا دواړه ماشومانو او ابوبکر رضی الله عنه به دواړو سره ډېره خصوصي مینه کوله، ډېر محبت به یې ورسره کو. او چې کله به ابوبکر رضی الله عنه دا دواړه ماشومان ولیدل نو هغه به هم روچت کړل او ښکل به یې کړل، خو د دې عمرونه ډېر ماشومانو او کمو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانې نه پس بیا چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور شروع شو بیا هم دا ماشومانو. یو ځل نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب سره حضرت حسن رضی الله عنه ولاړ دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پې راغی. نو عمر فاروق ورته په خندا شو، ورته وی زما د قسمی بأبي شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم وما هو شبیه بعلی، وی زما د قسم په خدای وی زما د قسمی چې دا معشوم د علی په شان نه دی، د نبی علیہ السلام په شان دی، دا د پیغمبر علیه السلام په شان دی. او خدای پاک پیدا کړم داسې و چې د نامه نه پورته عیسه کې د پیغمبر علیه السلام سره حضرت حسن
د هغه په شانتي و، د هغه په شکل و، د نوم نه پورته د پیغمبر علیه السلام چې کم شکل و خدای هغه حسن له ورکړی او د نبي علیه السلام د نامه نه ښکته چې کم شکل و، خپې یا پنجې یا خپې مبارکې یا کونډۍ مبارکې، دا شکل خدای پاک حضرت حسین له ورکړی. نیم شکل د پیغمبر علیه السلام په یو نوسی تقسیم شوی دی، نیم شکل خدای پاک د پیغمبر علیه السلام په بل نوسی تقسیم کړی دی. دا هغه انتهایی محبت او مینه تر دې حده پورې چې یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست دی، منبر باندې ناست دی او تقریر کوي. حضرت حسین رضی الله عنه دا هغه ځای نه رامنډه کړې او عمر فاروق امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، د مټې کلک ونیوه، ورته وایي دا زما د پلار د منبر نه راکوز شه، د خپل پلار په منبر کښېنه، دا خو زما د پلار منبر دی، ته په دې ناست دی، راکوزه ردی نه د خپل پلار منبر چې ته وګوره او په هغې باندې کښېنه. عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، خلک هم ویارېدل چې خدای اوس به ورته څه وایي، هغه اوچت که په هغې کې ونیوه، وی یقینا په ژړا شو ورته، وی یقینا چې دا ستا د پلار د نبي علیه السلام منبر دی، خو وی زما د پلار منبر نشته، کم خوا لاړ شم، زما د پلار منبر نو، همدا منبر ستا د پلار دی او ته لایق یې، ستا پلار لایق دی چې په دې منبر باندې کښېني. دا به ورسره هغې خپل محبت او مینه کوله. یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی، صحابو به دومره قدر کو د دې دواړو ماشومانو، ولې هغې ته پته وه چې د نبي علیه السلام دې دواړو سره انتهایی محبت او مینه ده. په لاره روان دی، نو ماشومانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی خو ډېر بهادر او ډېر زیات هغه د اسلام هغه رعب و پکې، خلک به ته یېرېدل، خلکو یره خو څه کوي چې نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې ناست دی، دا ماشومان تنبل وی. دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی همغسې هغې تنبل و، ورپسې حضرت علي صاحب راغی همغسې ماشومان لګیا دي هغه خپله ډمامه وی، تنبل وی. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، هغه ماشومان وتښتېدل، تنبل یې وتښتو. نبي علیه السلام عمر ته وی عمره وی چې ته کوم ځای ته راشې نو هغه ځای نه شیطان هم تښتي، او ته چې په کومه لاره ځې نو تا سره شیطان هم په هغه لاره یو ځای نه ځي، شیطان هم در نه تښتي. دومره خدای پاک عمر فاروق رضی الله عنه له د دین هغه روب او دبدبه ورکړې وه. نو په لاره روان دی، ماشومان لوبې کوي، حضرت حسین رضی الله عنه هم پکې دی. چې خلکو عمر فاروق دی ماشومانو ولیده نو ټول ماشومان وتښتېدل. حضرت حسین رضی الله عنه په ځای ودرېد، هغه ونه تښتېد او ماشومانو ته چېرته تښتې؟ وی امیر المؤمنین را روان دی، هله منډه که تخته مونږ ونه وهي، مونږ خو لوبې کوو، ابس کارونه کوو. حسین رضی الله عنه ورته وایي دا خو امیر المؤمنین نه دی، دا زمونږ نوکر دی، راځئ، دا خو زمونږ خادم دی، زمونږ نوکر دی، دا امیر المؤمنین نه دی، زمونږ نوکر دی، چا بیا راځئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ور منډه کړې او حضرت حسین یې په غېږ کې رونیوه. وی ووایه تاسو وې؟ علي صاحب رضی الله عنه هم دغه مقام کې راغی، ورته وی امیر المؤمنینه مه خفه کېږه، خیر دی ماشوم دی، پوه نه شو. ورته وی نه دا ماشوم به زه بوزم او ده چې دا کومه خبره کړې ده د دې به لیکل او دستخط علم د څو وې ما ته. هغه هم پریشانه شو چې یاره دا خو یقینا د امیر المؤمنین په حق کې لږ ښه خبره ونه شوله، ځکه د مسلمانانو بادشاه دی او ټولو مسلمانانو مشترکه طور خپل امیر جوړ کړی دی، امیر المؤمنین دی. حدیث صاحب ورته وی خیر دی امیر المؤمنین خفه کېږه ماشوم دی. وی نه د ما د قسم په خدای وي که مې پرېښود، هله به یې پرېږدم چې دا دستخط ماته وکړي چې دا کومه خبره یې وکړه. بس خلک هم حیران شو. حضرت حسین رضی الله عنه یې بوته او ورته وی شابه بچې ولیکه چې عمر زمونږ نوکر دی، دا فورا ولیکه او دستخط ورته وکړه. خلکو وی زه ولیکه نو چې دې باندې به عمر څه کوي، غصې اخیستی دی چې لیکل یې وکړل. حضرت حسین خو ماشوم دی او وی لیکل چې امیر المؤمنین عمر دا زما نوکر دی او لاندې وی بچې دستخط ورته وکړه، دستخط یې ورته وکړه. ښکلی کوې زه اوس بچې ته مې دې له نه وې راوسته چې د تا له سزا در کړمه چې تا ما ته نوکر وې، بلکې دا زما وصیت دی چې د کله مړ شم او کله ما په قبر کې ښخ کې نو دا کاغذ به زما په سینه د پاسه ایږدی، دا به زما په سینه د پاسه ایږدی. او ولې که ماله د مرګ فرشتې راشي او ماله خدای راشي او ما نه تپوس وکړي چې عمره تا څه عمل راوړی دی، څه نیکي دې کړې ده، نو زه به ورته دا خط ورکړم چې یا رب العالمینه ای خدایه زه خو د حضرت حسین نوکر یم او نوکر که رواني کوي نو خلک یې د مالک نه تپوس کوي، نو زما د رواني تپوس د حضرت حسین نه وکړي، ما نه د هغې تپوس مه کوئ. ممکن ده چې د دې حسین رضی الله عنه د دستخط د وجې نه خدای پاک ما وبخي او ما ته معافي وکړي،
دومره د صحابه کرامو د دې دواړو بچو سره هغه محبت او مینه وه. د بدر چې کم شهدا و د هغې بچو له عمر فاروق رضی الله عنه 2,000 روپۍ تنخواه مقرر کړې وه چې دا یتیمانان دي، پلاران بدر کې شهیدان شوي دي. 2,000 روپۍ د بیت المال نه تنخواه وه. حضرت حسن او حضرت حسین له 15,000 روپۍ تنخواه مقرر کړې وه. خلق ورته وی دا ولې؟ ورته وی نه، د صحابه بچي هغې له 2,000 تنخواه ده، نو د نبي علیه السلام بچي د هغې نه بهتر دي چې هغې د هغې نه ډبل تنخواه مقرر کړه. او وی که ما نه خدای تپوس وکړي نو زه الله تعالی قیامت پر ورځ دا ویلی شم چې خدایه ټیک ده چې ما دې له تنخواه زیاته ورکړې ده، لیکن د نبي علیه السلام د خاطر نه زه دا حق ګڼم. رونو خبره اوږده ده، زه به یې مختصره کم. د حضرت معاویه رضی الله عنه د زمنه پس د هغه زوی دی یزید هغه بادشاه مقرر شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند کې د خلیفه مقرر کو او عامو خلکو سره بیعتونه وکړل. لکه یزید چې کوم وخت کې خلیفه مقرر شو، یزید ته پته وه چې 2 کسان دي چې هغې ما له لاس نه راکوي. هغه 2 کسان ما سره بیعت کول نه غواړي، ما سره بیعت نه کوي. 2 کسان دي، یو په هغې کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او یو په هغې کې حضرت حسین رضی الله عنه. ځکه دا بل لور حضرت حسن د ده نه مخکې هغه غریب هم شهادت ته رسېدلی دی، هم شهید شوی دی. د ښځې په ذریعه ورته زهر ورکړی شوي دي او د هغې زهرونه هغه غریب ته شهادت میلو شوی دی. نو حضرت حسین پاتې دی. نو د مدینې منورې چې کوم گورنر دی هغه ته یې خط راولېږه، وایي داسې کار وکړه چې ته دا دواړه راوغواړه او د دې نه فورا زما دپاره بیعت واله، او که دی زما سره بیعت ونه کو او دی زما خلاف روچت شو نو ممکن نه چې زما خلاف دا خو د نبی علیه السلام اولاد دی، اهل بیت دی، نور خلک هم ورسره راپاسي، ما دپاره یو فیصله یو مسله به جوړه شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خو پوه شو، هغه ته خو پته ولګېدله چې ما نه به اوس بیعت اخیستی شي او په زور به مې مجبوروي. نو هغه خو د مدینې منورې نه لاړ او مکې مکرمې ته هجرت وکړو، ځان یې محفوظ کړو. او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کله بادشاه مدینې منورې گورنر وغوښته نو د گورنر نایب گورنر سره مشوره وکړله. نایب گورنر دغه وخت کې مروان ابن الحکم ورته وی یاره دغسې د یزید خط ما ته را رسېدلی دی او وایي چې د حسین صاحب نه بیعت واله، نو څه جل ورسره وکړم؟ که دې بیعت نه کوي څه ورسره وکړم؟ مروان هغه نایب گورنر ورته وی داسې کار وکړه چې ری غواړه. لاول ورته ووایه چې یزید دپاره دلته موږ سره بیعت وکړه، که ویې که ښه پخه او که ویې نه که نو جلاد ځان سره ودروه، سر ته قلم که چې خبره ختمه شي، او که داسې در نه بچ پاتې شو نو مصیبت به جوړ شي. هغه ورته ویل دا کار خو مانه نه کېږي، زه خو د نبي علیه السلام په حرم کې او په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام د نوسي وینه تویول نه غواړم، او د خپل لاس د نبی علیه السلام د هغه مبارک خشته ښکلې نوسي په وینه باندې سره کولم نه غواړم، دا کار مانه نه کېږي. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، ورته ویې څنګه چل کې ما سره بیعت وکړه. هغې ما له لږ مهلت را زه به څه مشوره وکړم. ویې ډېره ښه ده، مهلت مې دله درکړه. هغې مهلت نه هغه فایده واخېستو، مکې مکرمې ته راغی. مطلب یې دا و چې په مدینه منوره کې به اوس زما کسانه مدرېږي، ده به مدرېږي، جنګ به جوړېږي، جګړه به جوړېږي. ممکن ده چې هم د پیغمبر علیه السلام په دې کلي کې یو وینه توی شي، دې وینې نه ځان بچ کول غواړم. لاړ مکې مکرمې ته. مکه مکرمه کې د یزید طاقت کم و. عبدالله ابن زبیر هم موجود و رضی الله عنه، هم د یزید مخالف و، نور خلک هم مخالف موجود و. خو نبی حضرت حسین رضی الله عنه سره د کوفی خلکو غداری وکړه او دا د یهودیانو سازش و. د یهودیو سازش و. همیشه یهود مسلمانانو ته مختلفو طریقو باندې سکیمونه او سازشونه جوړوي. د مسلمان لومبي دشمن او خطرناک دشمن دا ګوره یهود دي. نن که امریکا د مسلمانانو په دشمنۍ کې لګیا ده نو دا هم د یهودو سازش دی. د امریکې په سینټ باندې او د هغې په اهمو عهدو باندې یهودیان قابض دي. دا چې اسرائیل ورته وایي. که پاکستان کې دننه د اسلام خلاف کم سکیمونه جوړېږي او کم سازشونه جوړېږي، د دې ټولو شاته که ته وګورې نو یهودیان ورته شاته ناست دي. او یهود د مسلمانانو نه خپل زوړ انتقام اخیستل غواړي، هغه انتقام چې پیغمبر علیه السلام یو وخت یهود د مدینې منورې نه ایستي و، بیا د خیبر نه وویستل او بیا عمر فاروق رضی الله عنه راوشړل. او نن دا چې کم د اسرائیلو دا لږ غوندې حکومت دی او لږ غوندې ځای دی د فلسطین په خوا کې، دقه ځای ته عمر فاروق رضی الله عنه را شړلي دي. نو دی هغه خپل هغه د مسلمانانو نه خپل انتقام اخیسته. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله فارس قبضه که عراق او ایران دا علاقې،
نو د دغې خلکو په اړه کې یو تو موجود و یاره مسلمانانو خو موږ سره ډېر لوی ظلم وکړو او زمونږ علاقه قبضه کړله نو یهود رالل دې خلکو له او دې کې څه غلطې عقیدې را مخکې کړلې او د مسلمانانو خلاف سازشونو سکیمونه جوړ کړل دا د یهودو یو طریقه کار و بهر صورت د کوفې خلکو کې همدې یهودو کار وکړه یو د یهودیانو یو تنظیم دی هغې دا چل وکړه چې حضرت حسین رضی الله عنه ته خطونه ولیږل چې مونږه د کوفې خلک دا ستا د پلار د علي رضی الله عنه تابعدار یو او ستا هم تابعدار یو او د پیغمبر علیه السلام د خاندان او د هغه د نوسو د خپو خاورې یو ته فوراً کوفې ته راشه مونږ به تا خپل بادشاه مقرر کو مونږ به تا خپل امام مقرر کو او یزید حکومت مونږ نه منو د مشورې شروع کړې حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو نږدې ملګرو سره حضرت عبدالله ابن عباس سره دارنګې نورو ملګرو سره چېرې زه څوک یم خو حضرت حسین رضی الله عنه له هېچا هم د کوفې د تلو مشوره نه ورکوله یار یو به ورته وي عبدالله ابن عباس ورته وي ګورې زه ته دا مشوره نه درکوم کوفې ته به نه ځې وی د کوفې هغه غدار خلک دی چې ستا پلار هغې وجلی دی حضرت علی رضی الله عنه وجلی دی نو موږ یریږو چې ګورې تا بوځي او تا هم وجني پام کوه ګورې کوفې ته لاړ نه شي بل چا نه به مشوره واغېسته هغې به م ورته وي چې ګورې موږ د کوفې د تلو مشوره نه درکوو لیکن د کوفې نه چې کم خطونه حضرت حسین رضی الله عنه ته راغلي وو نو هغه خطونه تقریبا 2 مضبوطې تیلې ته ډکې شوې وې او هر یو خط کې ورته دا لیکلي چې ته فوراً کوفې ته راشه د کوفې ماحول ډېر سازګار دی او دې ته تیار دي که ته کوم وخت راورسئ تا سره بیعت کوي او ستا امام مشري مني ستا بادشاهي مني د یزید په مقابله کې تا له لاس درکوي څومره زر چې کیدی شي نو ته کوفې ته ځان راورسوه حضرت حسین رضی الله عنه خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه ولیږه یاره داسې یوازې زه نظم لاول ګورم چې دا خبره حقیقت لري او که نه لري حضرت مسلم ابن عقیل رضی الله عنه کوفې ته ولیږه چې کوفې ته ورغې 1300 کسانو د هغه په کوفه کې استقبال وکړو د هغې چې کوم دارالخلافه وه هغې ته یې ورسو او ټولو خلکو سره بیعت وکړو وی مونږ د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې تا سره بیعت کوو د هغه خلافت منو او د یزید چې کومې غلطۍ شوې وې د یزید داسې نظام جوړول غوښتل چې یو شاهي نظام یې جوړول غوښتل هغه د شریعت د احکامو هېڅ قسمه پابندي قبلول نه غوښتل د صحابو او د پیغمبر علیه السلام د نظام څخه تحفظ یې نه غوښته هغه دا غوښتله چې بس زه یو شاهي سلطنتي زیمه د ما نه پس زما زوی وي د هغه نه پس د هغه زوی وي او که څوک زما مخالفت کوي یا به پیسې ورکوم یا به د حکومت لالچ ورکوم یا به د وزارت لالچ ورکوم ځان له خپل یو شاهي سټیټ جوړول غوښتل صحابه کرامو دا چته منله هغې ووایي چې دا خو نبي علیه السلام چې کوم نظام راوړلی دی د قرآن او د حدیث کوم نظام یې راوړلی دی او هغې دپاره د بدر او د احد او د خندق غذاګانې شوي دي او د نبي علیه السلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شوي دي اوس هغه نظام ته کوم ځای ختمولی شي او د هغې دپاره به موږ حتی لوسه چې څومره مضبوطه مقابله به کوو خو به هر صورت زور چې کوم وخت راشي نو خلک بیا غلي شي د زور د مخې بیا هېڅوک هم غږ نشي کولی د دنیا دا زور او بیا د بادشاهۍ دا زور چې راشي نو ټول خلک غلي شو چې غږ نه کوو صرف دا 2 کسانې مقابلې ته ولاړو یو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه او یو حضرت حسین رضی الله عنه نو چې کله حضرت مسلم ابن عقیل د حضرت حسین د تره زوی کوفې ته لاړ او خلکو استقبال وکړو او د سره بیعت وکړو نو هغې خط ولیکه او خط یو قاصد له ورکړي دا مکې مکرمې ته ورسې حضرت حسین له به یې ورکړي او هغې کې لیکلي چې ته فوراً کوفې ته را روان شه د کوفې خلک ما ولیدل هغه زمونږ ډېر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامي نظام غوښتونکي خلک دی د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او تراشه بس دا به موږ سره بیعت وکړو انشاءالله چې زمونږ خپل د پیغمبر علیه السلام چې کوم راوړلی شوی نظام دی او د هغه کم دین دی او د هغه کم عدل و انصاف دی انشاءالله هغه نظام به جاري شي فوراً را روان شه حضرت حسین رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وایي چې مونږ خو ځو خو چا وله مشوره نه ورکوله اخر کې د ده یو 2 خبرې دي یو خبره یې دا وکړله وایي ما خپل نیکه نبی علیه السلام په خوب کې لیدلی وی خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه که د کوفې خلکو له ورلې ممکن نه چې څه ضرر به درته ګورې ورسوي چې ورنشي دې خلکو له هغه وی ما یو خوب لیدلی دی د خپل نیکه نبی علیه السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام راته په خوب کې فرمایلی دي یو حکم یې راته راکړی دی هغه حکم پوره کولو لازم اوس د خدای خوښه ده
که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر خیږي او که د ما خلاف خیږي، که زه مرم او که د جم دی پاتې کېږم، خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم، هغې لازم. وی هغه څه وصیت دی؟ وی نه ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چاته اړو په خولې وی نه چې دې کې څه دي. هغه خبره ښکاره نه شوه چېرې دته نبي علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي. او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله، وی د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم چې د هغه وینې دی د مکې مکرمې په حرم کې توی شي. وی که د مکې مکرمې د حرم نه یو لیش بارم مړ شم نو دا ماله غنیمت دی، دا مرګ مې خوښ دی. خو د مکې مکرمې د حرم په ځمکه زه خپله وینه یا د بل مسلمان وینه تویدل نه غواړم. خیر صحابه کرامو منې کاو او د هغې مقصد په دې کې دا لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته وځي، یو جهاد له میدان ته وځي، نو بعضې خلک کمزوري مسلمانان هغې ورته وي یاره بس پرېږده، لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجود دی هغه وي خو مرګ یو مرګ دی که نه، سر ورکول یو ځل سر ورکول دی که نه، د حق دپاره او د باطل په مقابله کې مرګ خو یو ځل مرګي، شل ځله خو مرګونه نه راځي. او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کم وخت د انسان دپاره مقرر دی هم هغه وخت به د انسان نه ساقېږي، نه د هغې نه مخکې ختېږي نه د هغې نه وروستو ختېږي. دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسي مضبوطه وه. قافله روانه شوه، چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته، اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر شو چې وایي دا خو ما ته حالات خراب شوي دي، نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله ابن زیاد، دی فورا ولېږه او دی د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړ او سخت حکم یې ورته وکړ، وی ورتلو سره چې مسلم ابن عقیل پرې نه دی دی به فورا مړ کې. او حضرت حسین رضی الله عنه متعلق ورته یزید ویلي چې که دین درغې نو دته به غږ نه کوې، ګرفتار به یې کړو ماله به یې راورسوې. دی چې څنګه راغې د پیسو لالچ خو خطرناک شی دی که نه، پیسو دپاره او خلک دین هم پرېږدي ایمان هم پرېږدي، ډېر داسې شوي دي هر څه پرېږدي. هغه پیسو سړی دی راغې پټ راغې او بیا یو ځای کې د یو سړي سره او بل سړي سره پټه سمجوتې وکړه چې زه یزید ګورنر مقرر کړی د دې علاقې، دا د هغه فرمان دی او چې څوک د هغه خبره ومني هغه له به دومره پیسې ورکوو. بې لښکر را روان دی هغه هم در سره پوهېږي. نو یا خو 18,000 کسان د مسلم ابن عقیل ملګري او یا چې د کله بیا جومات ته مانځله لاړه او جومات کې ودرېده 1500 کسان ورسره ملګري او چې کله یې خلکو ته ووایي وایي زه به د مانځه نه پس یو تقریر کوم کښېنئ، نو چې بیا شاته وکتل یو قسم نو یوازې موجود و، ټول د کوفې خلک ته وتښتېدل، د چغې جوړه کړې چې ظالمانو تاسو موږ پسې خطونه نور رالېږلې، تاسو موږ نور راغوښتې، تاسو ما سره بیعت نو کړې، لیکن په لاره کوڅه کې یو قسم نه ښکاره کېده. یو ته به یلکه تا ما سره بیعت نه دی کړی، وی بل چا به سره کړي زه څه پېژنم، بل پسې به ورغې د قوم مشر پسې تا بیعت ما سره نه دی کړی، وی ته سړی خطا کړی دی تا ما به نه کړی بل چا به راسره کړي. دې ته خبره ورسېده چې هغه مسلم ابن عقیل هغه ګورنر په لاس کې ونیو، هغه خلکو چې چا راغوښتي و هغې لاس کې ونیوه او عبیدالله ابن زیاد چې کوم ګورنر و د یزید د طرف نه هغه له لاس په لاس ورکړه، هغه هم هغه ځای کې شهید کړ، همغه وخت سره شهید کړ. هغه ورته یو خبره وکړه، ورته ویې داسې کار دی چې ما خو وجنې ما مړ کې، خو خدای دپاره د ما یو نصیحت واوره، یو وصیت مې واوره. وی څه وی؟ وی زما دا وصیت دی چې ما پرې یو خط لیکم. وی چا ته خط لیکې؟ وی حضرت حسین ته. وی څه وی ورته؟ وی هغه ته ما یو خط لیږلی دی چې فورا راشه، نو زه هغه ته خط لیکم چې هغه را نه شي، ځکه د کوفې خلک ډېر غداران ثابت شو. ورته وی نه ستا خط دغه ته چېرته پرېږدمه، پرې چې هغه را شي چې هغه سره همدغه سلوک وکړم چې کوم سلوک تا سره مې وکړ. دا د یهودیانو یو مضبوط سازش و، د مسلمانانو په منځ کې ډله بازي جوړه کړله، فتنه بازي یې جوړه کړله. مسلم ابن عقیل شهید شو او دې خوا دوی په لاره را روان دي، یو ځای ته چې راورسېدل حضرت حسین رضی الله عنه ته پته ولګېدل چېرې مسلم ابن عقیل شهید شو. بس هغه ځای کې لږ دمه شو او ملګرو سره یې مشوره کوله چې اوس به څه کوو. ملګرو ورته وې د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼو ورته وې چې مونږ خو واپس کېدل نه غواړو او مونږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې زمونږ فیصله وه چې به هر صورت مونږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو. اوس وروڼو تاسو بړه کې دا وایئ چې یاره دا بیعت به یې کړی و که نه، داسې دومره لویه خبره ده، خو لاس به یې ورکړی و که نه، یو اوټ به یې ورکړی و، داسې لویه خبره ده. دا به ستا ذهن کې یو خبره راځي ځان یې ولې وجه بس بیعت به یې کړی و د یزید سره، څه چل کېږي چې ځان یې مړه کړه او خپل بچي مړه کړل. نو وروڼو چې چا کې اسلامي جذبه وي نو هغه سره بیا د دې څیزونو فکر او سوچ. زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم. یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلا له یو کوټې ته خېږي او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایه دې ورته ونیوله او په هغه اندرمایه باندې هغه غل بر غلاله وخته او مثلا هغه غلا وکړله.
نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غلا وکړه، لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دی ورسره ګناهګار دی او که دی ګناهګار نه دی. دا خو اسانه پښتو ده کنه، لازمن دی ورسره ګناهګار دی. که ده ورته دا پوړی نه ونیولې او ده ورله لاس نه ورکړی، دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی. دې که دې کوټې ته وخته او د کوټې د سر نه غلا وکړله، ټیک د مال د غل کور ته لاړ، لیکن د آخرت په سزا او په وبال کې ورسره دغه سړی سر په سر شریک دی چې چا ورته پوړی نیولې ده، وندرمپایه ورته نیولې ده او د هغه په وجه د غل کوټې ته ختلی دی. دا خو د شریعت حکم هم دی، د پښتو فیصله هم ده او شرعي قانون او شرعي حکم دی. د قرنګیرونو د اوټ حکم هم دی. ګورې په دې ځان پوه کې، یو سړی ګنکپ دی، یو سړی غل دی، یو سړی دوکمار دی، یو سړی شریعت نه مخالف دی او تا هغه له اوټ ورکړه. اوس هغه سړی ستا دا اوټ بیعت دی، ستا په اوټ باندې ستا په دې بیعت هغه سړی هغه مثلا وزارت ته ورسېد، هغه مثلا ممبر شو، هغه وزیر اعلی شو، هغه وزیر اعظم شو، هغه صدر پاکستان شو، مثلا یو حد ته ورسېده، هغه چې څومره ناروا کوي او څومره ګناهونه کوي او څومره حرام کوي، د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې پوره حصهدار ورسره دی. مونږ خلک خو قمقل یو او قمقل ولې یو ځکه چې کم سړي له دې اوټ ورکه مزې د هغه دي، بنګله هغه جوړه کړه، موټرو کې هغه ګرځي، په لینډ روزرو کې هغه ګرځي او ځای په ځان له هغه نوکران د هغه دي، مال د هغه دی، دولت د هغه دی، مزې پې هغه کوي او قیامت کې به صف کې ورسره ته یو ځای ولاړې. ته دا نه شي وایي چې خدای پاکه ما ولې راجوسي، مزې خو هغه کولې، سینماګانې خو هغه جوړولې، دولتونه خو هغه ګټل، کارخانې خو هغه جوړولې، بنګلې خو هغه جوړولې، خدای ما خو پکې جوار او مغه مخکنۍ ډوډۍ م وروستنۍ هم ډوډۍ ده. الله به وایي دغه مزې او دغه حرام چې هغه ګټلي دي ستا په اوټې ګټلي دي، ستا په دستخط یې ګټلي دي. که تا ورته اندرمپایه نه ونیولې دا ظالم به دغه غلا له نه وې تللی او تا ته خو پته و چې دا غل دی، نو ولې دې ورته اندرمپایه نیوله؟ دا ګورې مونږ ځان له آخرت تباه و برباد کړ. د معمولی او حالانکه ستا د اوټ نه خبریږي څوک بغیر د خدای نه، یو خو ښکاره اوټ دی او ښکاره لاس نیول دی، دا خو به ته د یارې مې یو سړي سره لاس اوچت کې، لاس اوچت کې، نو د یارې به هم لاس اوچت کې، یا ته وایي راشه ما سره یو موقع له لاړ شه، د یارې به مو سره موقع له لاړ شي. لیکن کومه کوټه کې چې ته اوټه چې بغیر د خدای نه بل څوک تا نه خبرېږي، هېڅوک هم نه خبرېږي، ولې الله آخرت غر کې او زه یې څه دپاره ډوزمه د چا کوټه کې خو نوس خپل آخرت د بل دپاره برباد دی. دا زمونږ د خلکو یو دپاره اوټونو دپاره یو سره جګړې، بل سره جګړې، یو سره ودرېږه بل سره ودرېږه، همدقه ظالمان دي، دقه ظالمان دي. کله په یو جامه کې در باندې مشران راځي، کله په بله جامه کې در باندې مشران راځي او زما او ستا د لاس نه همدقه ظلم ته دا ظالمان رسېږي. نو مزید دغې خلکو وکړې، کلک شریک دی ورسره. دا حضرت حسین رضی الله عنه ولې بیعت نه کو؟ هغه ته پته وه چې دی خو یو شاهي نظام جوړول غواړي، دی خو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او د قرآن مخالف نظام جوړول غواړي، دی خو د حدیث او د قرآن پروا کول نه غواړي. هغه نظام دپاره چې د دواړو جهانو سردار غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، د احد او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي، په سوونو حافظان پکې شهیدان شوي دي. خو دې تسنس کول غواړي که زه ورسره بیعت وکړم او زه وله اوټ ورکړم خو ده سره زه هم شریک کېږم، لهذا دې اوټ کې ځان شریکول نه غواړم، دې بیعت کې ځان شریکول نه غواړم، ځان شهادت ته رسول غواړم، خپل بچي دا کول غواړم، لیکن دې کې قطعا ځان شریکول نه غواړم. د یزید په دې ظلم کې او د هغه په خلافت کې چرم ځان نه شریکوم. دې دپاره حضرت حسین رضی الله عنه خپل سر نه دنګلي. به هر صورت روان شو د کوفې په طرف. دا ډېره اوږده واقعه ده خو زه درته هغې هغه خاص ځای نه بیانوم او مختصره یې درته وایم. یو مقام کې ولا د عبیدالله ابن زیاد گورنر جرنیل راغی، حر د هغه نوم دی، حر، او هغه سره 12,000 لښکر دی د حضرت حسین رضی الله عنه مخې له راغی. ورته یې څه کوې؟ وی کوفې ته ځم. وی کوفه کې څه کوې؟ وی د کوفې خلکو ما له خطونه را لېږلي دي، وی کوفې ته نه شي تللی. وی څوک وی بس داسې به کوې چې زه د لاس په لاس نیسم پرېږدم دی نو یزید له به دې بوځم. حضرت حسین رضی الله عنه دی داسې چېرته کېدی شي، ما به د کوم ځای نه وی دې لاس نه ونیسم. وی دا د نبي علیه السلام د نوسي لاس دی، دی له به ستا لاس اله راځي چې د ما د سر نه د تنې نه سر جدا شي او تر څو چې د ما په تنې پورې سر پیوستی. نو د پیغمبر علیه السلام د نوسي لاس لا د یزید یا د هغه د گورنر یا د هغه د یو فوجي لاس نشي را رسېدی. هغه بهادري چې کوم په علي صاحب کې موجوده وه خو بچو کې به یې خامخا هغه بهادري موجوده وي. قصه ډېره اوږده ده رونو، مختصره دا ده چې د کربلا یو میدان دی او هغه د کربلا میدان ته کې دوی دواړه فوجونه یو بل سره دیره شو او بیا دا چې موجوده د محرم کم 10 تاریخ دی، په دې 10 تاریخ باندې هغه مضبوط د قیامت چې دنیا کې یو قیامت و هغه د قیامت واقعه پیښه شوه او دې ته خبره ورسېدله چې د اهل بیت چې کم د هغوی خیمې وې د هغوی د خیمې نه ګیر چاپېره خندقونه وکنیستل او اور یې ورته بل کو.
او چې کوم د فرات د دریاب اوبه دي په هغې باندې خلک مقرر کړل چې ګوره پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې، پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې، تر دې حده پورې چې دا کم جرنیل دی د یزید د طرف نه دې مرستو راځي او د حضرت حسین سره ملګري کېږي، وی باس ما نه ظلم شوی زم د ملګري کېږم. او بیا دې پاسي او خلکو ته اعلان کوي ای خلکا یو تپوس ته نه کوم، وی تاسو نه دا تپوس کومه چې د یزید د مور نوم سمیه دی، وی د سمیې زوی غوره دی او که د فاطمې رضی الله تعالی عنها زوی غوره دی. دا یو جواب خو راله راکړه که نه، لیکن دې جواب خو څوک ورکولی شي؟ چا غږ نه کو. وی ښه یو تپوس د نه بل کوم، وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبي علیه السلام په نوسو باندې بندي کړي دي؟ وی دا تپوس د نه کوم چې د فرات د دریاب اوبه سپي او خنزیران سکي که نه سکي؟ وی کمې اوبه چې سپي سکي او کمې اوبه چې خنزیران سکي، افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیه السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندي کړي دي. یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلماني وي، بلکې مسلماني خو ډېره لویه خبره ده چې یو انسان کې انسانیت وي، که دی مسلمان نه وي نو ړکې به یې رحم راشي. انسان کې که انسانیت وي نو ړکې به یې رحم راشي. زه حیران په دې یم چې د دې په زړه کې دا رحم ولې نه راته. بیا ورته حضرت حسین رضی الله عنه را پاڅېده او هغه تیلی ورته وښولې، وی دا پلانکې سړی شته، فلانکې شته، فلانکې شته، فلانکې شته، نومونه یې واخېستل. وی دا دوه تیلې ډکې د خطونو تاسو ما پسې رالیږلي دي، نو ظالمانو چې د ما ملګرتیا هم نه شوه کولی، زم دلته راغوښتم ولې؟ پرېږده مکه مکرمه کې ناست وم، خپله دغه مقابله به مې کړې وه، هلته مې قوم وم هلته مې خلک وم، دلته هم زه راغوښتم ولې؟ لیکن دې ظالمانو ګورې د هغې جواب هم وله نه ورکو. او دقه یو خبره وه، وی پرېښودل دې نشته، یا به د یزید له لاس نیولې بوزو د هغه بیعت به در نه اخلو، او که د هغه بیعت نه کول غواړې نو بیا مونږ پیشه ته پیشه. حضرت حسین رضی الله عنه ورسره اخر هم د دې محرم په 10 تاریخ باندې جهاد شروع شو، هغه غزا شروع شوه او داسې مضبوط جهاد او شروع چې د هغې تاریخ لیکل نشي کولی، د مسلمان ژبه د هغې وینا نشي کولی چې په هغه جهاد کې د مسلمانانو د نبي علیه السلام د خاندان 2 انسانان 2 سړي 2 چې پکې ماشومان مو په هغې سړي مو دا په یو میدان کې ټول شهیدان پاتې شو. 2 کسان او د پیغمبر علیه السلام د خاندان، څوک د فاطمې رضی الله عنها د لور زامنو او څوک د زوی اولاد دی، څوک د حضرت حسین د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی، څوک د حضرت حسن د زوی اولاد دی، څوک د لور اولاد دی. دا زنانه دا سرتور سر پاتې شوې او د هغې د هغه بچو او د هغه ماشومانو دا ویرې په دې میدان کې داسې توی پاتې شوې، لاس لی ځان ورنه کونې ورسره بیعت وکړو، ټول خاندان یې لو کړو، تر دې حده پورې چې حضرت حسین رضی الله عنه خور ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا ورله راله او د خپل لور ته نصیحت کوي، وی وروړې داسې کار دی، یو خبره درته کومه ځان مه وژنه او پرېږده دا بیعت ورسره وکړه او ته به ګوره ځان هم مړ کې او دا ټول به مونږ مړه شو. هغه ورته وی زینب وی داسې خبره ده چې مرګ خو د انسان دپاره یو ځل مقرر دی، که زما مرګ په دې میدان کې لیکلی شوي نو خامخا به زه مرم، او که زما مرګ نه لیکلی شوي د دنیا طاقت هم نه شي وجلی. وی په دې د ایمان شته وی وی د ما دپاره خو مرګ خوشحالي ده، وی د خپل پلار علي صاحب سره به میلاو شم، د خپل لور حسن سره به میلاو شم، او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شم. او ورته وی ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی د هغه حکم پورهوالی به زه خامخا کوم. دې ځای کې په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کېدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په خوب کې ولید، وی د دواړو جهانو سردار ویښته مبارک بالکل داسې ببر دي او دوړې پې لوتې دي او په دې ږیره مبارکه کې هم دوړې لوتې دي. وی ما ورته وی چې د خدای پیغمبره دا ولې اوس خوب کې نبی علیه السلام اینه دا ولې تاسو په دې ویښتو باندې خو دوړې الوتې دي او دا سر او ږیره مبارک هم ببر دي او سر او ږیره کې هم دوړې دي دا ولې؟ وی نبی علیه السلام وفرمایل چې شهدت قتل الحسین آنفا، مشکات شریف کې دا حدیث دی چې ای خورې تا خوب کې ولیدم، اوس دې وخت کې زه د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی وم، هغه ځای نه راغلم. دا مشکات شریف کې واقعه ده. بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته حضرت جبریل علیه السلام خاوره وښوله، سره خاوره یې راته وښوله او یو شیشه کې ما ته وینه وښوله. ما ورته چې دا خاوره ده سره دا وینه سره وی دا هغه وینه ده، دا هغه خاوره ده چې په دې خاوره به دا وینه تویېږي. بلکې دا وینه د چا ده؟ وی دا ستا د نوسي د حضرت حسین وینه ده. دا مخکې نه پیشنګویی شوي دي او دا خدای پاک دنیا یا عالم ته ښیي چې د باطل د مقابلې دپاره د نبي علیه السلام بچو غوندې نیازبینو شخصیاتو قرباني ورکړې ده. صورت هغه 2 کسان یا 3 کسان شهیدان شو او د هغې لاشونه په دې ځمکو باندې پراته دي، نه د هغې د کفن درک شته،
نه د غسل انتظام شته، بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه نه سرم قلم کو، سر یې ته پرې کو او گورنر له بوته، او دا زنانه غریبانان خپې بل خپې په دې لاشونو کې منډې وای، او قسم دی هغه الفاظ زما خولې له نه راځي چې حضرت زینب رضی الله عنه په هغه موقع کوم اوازونه کړي دي چې زما نیکه افسوس او ارمان چې ستا د خاندان کم هغه بچي دي او کم نوسي دي، لږ د دوی د دې قتل او د دې خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه. د نبي علیه السلام د یو امتي به د هغه نوسي له لاس ورشي، دویم د انسان لاس به موله ورنشي. راشه د خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه. او د قیامت په میدان کې هغه انسان چې د پیغمبر علیه السلام په نوسي لاس اوچت کي، د نبي علیه السلام د شفاعت امید به څرنګې ولري، په کومو سترګو مخامخ به پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شي. بیا چې عبیدالله ابن زیاد ته ور مخامخ حضرت زینب، یو پکې یو ماشوم بیمارو، هغه حضرت علی زین العابدین دی رکوټ یو ماشوم و بیمارو، دی پکې بچ پاتې شو. دا قافله کله وروستله، هغه گورنر ظالم وی دا ښځه څوک ده؟ وی دا جی زینب ده. وی دا څوک ده زینب؟ وی دا د حسین خور ده، د فاطمې رضی الله عنها لور ده. پیړه دې یخ شو، او ورته وایي پیړه دې وی یخ شو، هغه ورته وی اوړه مې یخ شو. وی ولې دېړه یخ شو؟ پیړه مې په دې یخ شو خوشحاله شوم چې زما پلار او زما ترونو زما د خاندان خلک زما نیکه او زما پلار له ور ورسېدل. وی ستاړه یخ نه شو، ستاړه به هله یخ شوي چې زما پلار زما رور او زما ویرونو لا د یزید سره بیعت کړی وی، هله به ستاړه یخ و، خوړه مې دله یخ نه کوئ. نو دې څه وایي؟ یاره وایي خو حقیقت تا دې ما ته پته ولګېدله چې ته د ډېر بهادر سړي خورې او د بهادر انسان لورې. دا ورته وایي ښځه کې به څه بهادري وي، خو حق خبره مې ستا مخکې وکړه. وی دا بله لږ څوک دی؟ وی دا د حسین رضی الله عنه زوی دی. وی ښه ډېره له سنګجم دی پاتې شو، او جلاد ته حکم وکړي دې فوراً مړ کا. او ورته یو وصیت کوي ټیک ته چې ما وجنې بالکل ما مړ کا، زه ستا مرګ ته تیار یم، خو یاره یو درخواست ته بس کوم. ته ګورنر یې، دې وخت کې ستا لاس کې اډر دی چې څه کوې کولی شې، خو یو درخواست ته کوم. وی څه وی؟ وی دا څه کار دی چې دې ته مه ګوره چې دا زما ترور ده یا مې خور ده یا مې د تره لور ده، دا ماشومان زنانه، دې ته وګوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرم خاندان دی او د هغې خاندان ګلونه دي. د پیغمبر علیه السلام په مخ د ځمکه نن خاندان بې دوی نه نشته، بې دوی زنانو نه د نبي علیه السلام اولاد او بچي نور څوک نشته. نو ما که مړ کې مړ مې کا، خو د خدای خاطر وکړه چې دا ماشومان او دا جینکې او دا زنانه دا چېته د محفوظ انسان په لاس کې مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ورسوه چې د دې عزت لوټ نه شي، د دې د سر نه څادر لر نه شي. دغه ځای کې بیا د هغه رحم راغی. وی ښځه ټیک ته تا پرېږدم، دې لپاره دې نه پرېږدم، دې له دې پرېږدمه چې دا زنانه ستا په وجه باندې خپل ځای ته محفوظ ورسېږي. او بیا هغه د حضرت حسین رضی الله عنه سر راواغېشي او چوکه ورسره وه او د شونډو له به ور داسې رابروله، داسې به ورته رابروله. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه صحابي دی، دغه مقام کې موجود دی. عبیدالله ابن زیاد ته وایي عبیدالله ابن زیاده، وی زما د قسم په خدای، او وایي څه بد شکله داسې ورته وایي حسین صاحب ته، وی زما د قسم په خدای وي چې دا مخ چې ته ورته نن بد شکله وی، دا د رسول الله مبارک د مخ په شان مخ دی، د نه ښکلی شکل نن په مخ د ځمکه نشته. او وی زما د قسم په خدای وي چې کومو شونډو له ته چوکه رابرول غواړې، وی ما په دې سترګو زما د په خدای قسمي چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلی دی چې په دې شونډو باندې خپلې شونډې ښودې دي. او دې الک ته نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې کم ځوانان په دنیا کې مړه شوي دي او جنت ته هغه خلک ورسي، نو حسن او حسین به د هغوی سرداران وي. ما په خپله نبی علیہ السلام لیدلی دی چې دا ماشومان یې په خپلو غېږو کې نیولي دي او په خپلو وجود کې ځان سره نیولي دي. یو ځای ظالمه ته د دې شونډو له غزارونه ورکړي. هغه قافله بیا بوتلله یزید له، خو به هر صورت یزید د حضرت حسین رضی الله عنه په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی، او هغه بیا گورنر ته خبر هم کړی دی، وی بدبخته تا ته خو ما دا نو ویلې چې ته دا مړه کا، ما خو تا ته وی چې دا جمدي ونیسه او مال یې راوله. دا خو تا انتهایي ظلم کړی دی چې د نبي علیه السلام ټول خاندان او ټول بچي او د هغې خاندان دی بالکل ختم. ځکه څومره چې د نبي علیه السلام خاندانو او په هغې کې نارینه خلکو ټول ختم شو بغیر د یو د حسین رضی الله عنه د بچي نه. رونو دا د مسلمان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره یو لوی د عبرت واقعه ده، او دا د افسوس چې موږ مسلمان ته عبرت وانغشته. دا د عبرت یو لویه واقعه ده چې تاسو په دې نظر وکړئ چې دا دومره لوی شهادت او دا دومره عظیم قیامت په دې خاندان نبوت باندې ولې راغی؟ صرف او صرف د باطل د مقابلې په صورت کې، او د یو تاسو ته چې یو معمولي شی ښکاري، هغه معمولي شی څه دی؟ یو جابر باطل له
د بیعت لاس یې ورنکه. یو جابر باطل خپل اوټ ورنکه او په هغې کې هغوی ته شهادتونه نصیب شو.